تحریک کې شاملو نن د هغه خلکو هغه خدشات چې کوم اوازونه به موږ ته کول چې دا صوبه به موږ وخوري دا صوبه به موږ هړب کي نن چې موږ کله په خپلو حلقو کې ګرځو موږ ته همدغه پیغورنې کېږي چې تاسو ته موږ نه ویل چې تاسو سره به دا عمل کېږي دا هغه عمل چې موږ سره کم دړو سټارټ نه وشو په که موږ سره په اخره کې څه شوی نو بیا به هم د خلکو نه دا خبره یې روه خو هغه خلکو ته دا مقور کول آیا دا حکومت د هغوی سره په دې سازش کې شریک دی چې قبایل چې کومو ته تاسو ایکس فاټا مرج اضلاع چې کومې انضمام شوی دی آیا د دې په رولبیک کې د حکومت سازش شامل دی ځکه چې نن په قبایلي علاقو کې په زم اضلاع کې نن دا سوچ ډېر تیزۍ سره خورېږي چې موږ د اسمان نه راولوېدو په قجوره کې بانډه شو ځکه چې هلته زموږ په ډپارټمنټو کې څه کېږي کم ډپارټمنټ چې راغلی دي په هغې کې چې کوم حالات روان دی زموږ په تاڼه کې چې کوم حالات روان دی زموږ چې په پولیس کې کوم حالات روان دی زموږ چې په صحت کې کوم حالات روان دی زموږ سره چې په لوکل ګورنمنټ کې هلته څه روان دي او هلته چې په ایجوکیشن کې څه روان دي دا بالکل حالات دومره خطرناک دي چې هلته خلک په دې مجبور دي چې هغه احتجاجونو باندې مجبور شي او بار په سړکونو باندې راوځي د دې موجوده صورتحال چې کوم سره خلک ورپېښ دي هلته چې کوم آیس دي وختي بابک صاحب په آیسو خبره وکړه زمونږ په ضلعو کې آیس چې دی په پروټوکول کې راځي شنه ګاډي بورډونه لګېدلي هغې ته پروټوکول ورکړی هغې سره سیکیورټي دي دغه افسوس خبره ده چې کوم صورتحال هلته روان دی تاڼه کلچر کې زمونږ عدالتونه لګي هلته جرګې روانې دي دغسې زمونږ په صحت کې په هسپتالونو کې چې څه روان دي په کووډ کې تاسو تپوس وکئ په کروڑو روپۍ یو ضلعې ته روانې دي هلته ډیوټۍ د چا نه اخلي د دې معلومات وکئ هلته زمونږ چې قانون کې په آئین کې په استاذ باندې صرف او صرف 3 ډیوټۍ دي چې دی به په ډیزاسټر کې ډیوټي کوي دی به په الیکشن کې ډیوټي کوي دی به په سینسس کې ډیوټي کوي زما د پولې او ساسکي په استاذ باندې اچوي زما ماشوم بچی بې تعلیمه ساتي دا ځکه هغه پیسې بیا دوی جیب کې اچوي کوم چې صحت کې په کووډ کې کومه خبره روانه ده هغه په ډپارټمنټ په خلکو باندې کوي هغه پیسې زما ډي سی صاحب په جیب کې اچوي څوک تپوس نه والا نشته څوک پوښتنې والا نشته زمونږ دې هاوس کې زمونږ وزیر اعلی صاحب هم اعلان کړو چې په 2 میاشتې کې به د 481 نرسانو هغه نرسنګ والا هغه انکوایري به راځي نن 4مه میاشت ده هغه انکوایري نه ده راغلی څومره د افسوس خبره ده دا زمونږ نه هلته پوښتنې کېږي غوښتنې کېږي خلک تپوس کوي چې آیا موږ دې دپاره مرچ کړی موږ دې دپاره صوبې ته تللي موږ په دې صوبه باندې پوره حق دی زموږ په دې صوبه باندې دومره حق دی څومره چې په دې باندې د مردان او د پېښور حق دی څومره چې په دې باندې د بنو حق دی دغسې موږ له تاسو له پکار دي چې موږ ته خپل پوره حق راکوئ او دې 3 اربه ورکشو روپو دپاره تاسو انکوایري وکئ کم چا چې کړي څوک چې پکې انوالي کم بیروکریټ چې پکې انوالي څوک سیاست جان بلا تفرق دلته موږ سیاسي سکورینګ بالکل نه کوو خو افسوس دی ځکه چې تاسو زموږ د مرج په تحریک کې دا موجوده حکومت زموږ ملګری و چې کله زموږ ملګری و په کار داره د انصاف تقاضا داره چې دوی بلا تفرق د دې انکوایري وکړي او دغه پیسې چې هر ځای کې دي هغه دې موږ ته راوړلی شي Thank you, Nisar Mehmet Khan. Kamran Bange साहब conclude please. इसको